ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا صدق الله العظيم. سورة النساء پنځم پارا یو 50 نمبر آیت په مکه رکوع کې د يهوديانو قباحتونه ذکر شو. اوس په دې رکوع کې هم د يهوديانو قباحتونه ذکر دي. کله چې د احد غزا وشوه، د احد په غزا کې صحابه کرام ته ډېر تکلیف ورسېد. د هغې نه بعد د مدینې منورې نه یهودیانو یو جماعت د کعب بن اشرف یهودي او د حویی ابن اخطب یهودي په نگرانۍ کې مکې مکرمې ته روان شو چې په دې جماعت کې د یهودیانو او یا مشرانو کارے داسې کړه چې موږ په مکه کې تجارت کوو او په حقیقت کې راغل چې مشرکان د مسلمانانو خلاف په جنگ باندې راوپاري او ظاهر دا چې موږ ته تجارت کوو، مکه ته تجارت کوو. په دې کې د يهوديانو غټ مولیان شامل دي. لکه کعب بن اشرف یهودي د يهوديانو غټ عالم دی. مکی مکرمه ته چراغل د مکی د سردارانو سردار ابو سفیان رضی الله عنه، لیکن په دغه وخت کې د ایمان نور. ابو سفیان د کعب بن اشرف یهودي وته چې موږ تاسو سره مرګتیا کو منګ راغلی په دې خیال باندې چې تاسو په مرګتیا کې تاسو سره معاهده وکړو. ابو سفیان او د مکی مشرکان وته پتا سره اعتماد نشته، پتا سره زمون اعتماد ال راضی چې تاسو زمون بوتان تسلو لګو يهوديانو ته. حالانکه يهوديان علی کتاب دي، يهوديانو په دین کې بوت تسجد ناروا، لیکن دلته مشرکان ته زمون اعتماد نشته. دي يهوديانو د مشرکانو بوتان تسجد ولګو چې سجدي یې کولی. د مکی د مشرکانو اعتماد پیدا شو چې یقینا دا خلق موږ سره ښېګړه کوي. بیا د ابو سفیان ته تاسو نه تپوس کو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه دی کوم وی زمون سره کتاب قرآن دی او موږ مسلمانان او تاسو محل کتاب دی په تورات باندې جون تیرو نو تاسو ته دې نږدې نه پیژنې. دا نبی علیہ السلام او صحابه تاسو په پیژنې. دا راځوي چې دا مسلمانان په حق دي او کوم په حق دي. يهوديانو ته وایي چې دا راځوي چې موږ مشرکان په حق یو د مکی خلک او کنا دا پیغمبر او دا صحابه صلی الله علیه وسلم دای په حق دا راځوي. يهوديان وته هغه په ناحق جو تاسو په حق. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دښمنۍ کې هو ته معلومه چې نبی علیہ السلام رسول پیغمبر دی او خو ته پته چې مکی دا خلق دا د بت عبادت کې کافران او د حسد او د اسلام په دښمنۍ کې کافرانو ته خووي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یاد پیدا په غلط. الله پاک فرمایي چې په دې خلق باندې ما لعنت نازل کړي. ډېر ظالمان خو ته معلوم دي چې دا پیغمبر او دا صحابه رښتونی دي او دا مشرکان غلط او مشرکان کافران دي، لیکن مسلمانانو ته غلط وي او کافران
کافرانو ته ټیکوري په دې لعنت. او بیا الله جل شانه فرمایي چې دې کې غټ غټ دوه مرضونه دي. دی يهوديانو کې یو مرض دار چې دا ډېر زیات شومان او بخیلان بخل کوي، بل ځان باندې مال نه خرج کوي او بل نه خرج کوي، یو پکې بخل کوي. او دې ته برمن سبا ځای نه تا ورکړي، د ځمکې اختیار دی لمن نه دی ورکړي، کدی لمور کې دی بچا باندې د زری برابر هم سره خوري. قرآن کریم کې الله دې کې لفظ ذکر کوي نقیر. د کجوري په اډو کې باندې د شاته طرف ته یو خال وي، کجوري چې اډو کې سړی کجورو خوري د شاته طرف ته په دې من داسې ورکوټ خال دې ته نقیر ورکوټ شي. دا يهوديان دومره بخیلان دي کدی لمن اختیارات ورکړل نو دی بچا باندې د اډو کې د کجوري د خال په اندازه یو څه نه خوري، دونه بخیلان يهوديان. او دویم دی حسد په مخ راغستی، د دې بیماری حسد. ځکه چې مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وړاندې پیغمبران براتل، دا به د اسحاق علیه السلام په خاندان کې راتل، د یعقوب علیه السلام په خاندان کې براتل، یعنی بنی اسرائیل کې براتل. او نبی علیہ السلام کو د اسماعیل علیہ السلام په خاندان کې، د یعقوب علیہ السلام اولاد ته بنی اسرائیل. پیغمبران مخکې ټول باغی کې راتل، او نبی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په بچو کې راغل، نو دی په حسد کې راغل چې ګوره زموږ خانداني مشري د پیغمبرۍ هغه لاړه د بنی اسرائیل نه بنی اسماعیل، دی په حسد کې راغل. نو د حسد د وجې نه دوی د مشرکانو سره معاهده وکړه، د مسلمانانو خلاف مشرکان په جنگ باندې راتېز کړل، د مشرکانو کافرانو غلط دین ته حق وي او د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو صحیح دین ته غلط وي. دا د حسد دی. الله پاک فرمایي چې د دوی د حسد بې ځایه دی. حسد بې ځایه په دې چې دا نبوت الله ورکړي. مخکې الله پاک نور پیغمبرانو نبوت ورکو، هغه د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې نو د اسحاق علیہ السلام اولاد کې. او صلی الله پاک د نبی علیہ السلام ته نبوت ورکړي چې د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې، او دا د الله فضل دی. او په دې باندې حسد ضرورت نشته، ځکه دا خو د اختیار کې نه. نبوت او پیغمبري خو الله ورکړي، دا خو په خپل څوک ګټلی نشي او نه دا په عمل ملاوي، دا د الله ورکړه او فضل دی. نو مخکې ابراهیم علیہ السلام په نورو بچو کې لکه اسحاق علیہ السلام په اولاد کې، اوس د ابراهیم علیہ السلام د بچی اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې پیغمبر راغی. نو دا ظالمان حسد بې ځایه، او که حسد کوي نو موږ د ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې نورو پیغمبرانو ته نبوت هم ورکړو، د نبوت نه علاوه مو د دین پوهه هم ورکړې وه، او د هغې نه علاوه ورسره بادشاهي هم ورکړې وه. لکه د اسحاق علیہ السلام په اولاد یعنی په بنی اسرائیلو کې یوسف علیہ السلام پیغمبرو وزیرو، داود علیہ السلام پیغمبرو بادشاہو، سلیمان علیہ السلام پیغمبرو بادشاہو. نو دا خدا الله ورکړه. اسحاق علیہ السلام په اولاد کې دې ته ورکول هم د الله پاک طرف نه ورکړه فضل. او که نبی علیہ السلام ته ورته ابراهیم علیہ السلام د اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې نو په دې باندې حسد ضرورت نشته. او بیا دا يهوديانو ګډل بعضې پکې داسې چې هغوی ته حق واضح او ایمان راوړو، لکه حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه. دې مخکې یهودي وو، خو چې کله نبي کریم صلی الله علیه وسلم محنت شروع کړو، دې راغی ایمان راوړو. د یهودیانو عالم حق ورته ښکاره شو، ایمان راوړو. او بعضې پکې داسې چې سره د بوی هغوی لګیا دي او په خپل یهودیت باندې برقرار دي او د نبي علیه السلام په دشمنۍ. بیا الله جل شانه د کافرانو سزا ذکر کړي چې کله دا کافران الله پاک جهنم ته داخل کړي نو په جهنم کې به دې ته اور میلاوي، او دا اور به د دنیا د اورونو نه اویا چنده تیز وي. الله دې موږ تاسو د جهنم د هر تکلیف نه وساتي. د جهنم ګرمي ډېره زیاته، اوس د جهنم یوه ساه په ټوله دنیا کې خپره شوې ده. څومره تکلیف هر مسلمان سکے چې ماشوم خپلو کې ډوب دي، زناور ګډا چیرې غوا میخه هغه په خپلو کې ګرمۍ نه تکلیف کې
انسانان هم تکلیف د یوې ساتو نه زور دی الله دې موږ تاسو ته وساتي ډېره ګرانه خو د الله په فضل بکېږي په عمل نه ځکه الله نه فضل غواړي چې الله په خپل فضل موږ جنت ته بوځي نو جهنميانو ته د جهنم د کافرانو تبا د دنیا د اورونو او یا چند تیز اور ملو شي حدیث مبارک راځي چې د دنیا او د جهنم د اورونو په مقابل کې په او یو کې یو حصہ هغه یو حصہ څومره ګرمه منګه یو حصہ ته یو سکند کوته نشو نیوي دا جهنم او یو ته وسنګ ونیسو الله دې او تاسو سره بیا کله چې دا کافران جهنم ته لاړ شي نو پدې جهنم کې به کافرانو ته روزانه سرمنې بدلول شي ځکه چې په اور وسوځي نو د دې سوځېدو سره به دا سرمن پخه شي نو بیا بدل دې نه ورکړي نو الله به دې ته سرمن بدل کې تازه سرمن ورته واچي هغه اور به وسوځي حدیث مبارک راځي چې په یو ورځ کې په جهنم کې جهنميانو ته او یا زړه سرمنې جوړې شي الله دې موږ تاسو سره او چې کله سرمن یو وسوځي واپس په بل سرمن هغه سوځي یا بل سرمن د دې وجود په کله کېږي نه او مغه شان په درد باندې الله دې موږ تاسو سره دا سرمنې وسره بدلو چې د دې عذابونو تکلیف کې ډېر وسه او د مؤمنانو لپاره الله نعمتونه ذکر کوي چې مؤمنان الله پاک جنت ته داخل کی او په جنت کې بدی په نعمتونو کې وي جنت کې بدی همیشه وي جنت کې بدی د لپاره پاکي بیان وي جنت کې بدی د لپاره خیرستا مزیدار ګن سوري وي دغونو چې دا غي د وجه بدی په مزو په خوشالو کې وي نو الله جل شانو فرمایي الم تر الى الذين اوتوا آیتن گورے کسانت جغی تور کلیشوی دی نصیبن سے سمن الكتاب دا کتاب تورات یؤمنون بالجبت والطاغوت دی ایمان لری تصدیق کی بالجبت دا بطانو والطاغوت دا شیطانانو یا دا کافران دا مشران ویقولون ویدا کافران للذین دا یهودیان وید للذین کفروا کافران مشرکان تا هؤلاء اهدا جدا مشرکان ډېر په هدایت باندې دي من الذين امنوا سبيل المؤمنان بلارك مؤمنان په حق نه دي او دا مشرکان په حق لا يهوديان اولئك الذين لعنهم الله دا خلق دي چې الله پاک په دې باندې لعنت لګلې ومن يلعن الله وتوكل الله پاک په لعنت لګو فلن تجد له نصيرا فاستبنوا دا غد پاره سوک مددگار ام لهم نصیب من الملک آیت تردید پارسے صد بادشاہ فیدن پس پدا وقی لا یوتون الناس نقیرا ای بورنکی خلق تا نقیرا زر برابر سشی بادشاہی نشتا وکا بادشاہی اللہ ورک دا دون رشمان دی چالم سنور ام یحسدون الناس آیات دی حسد کی خلق سرا علامہ باعث بان جاتاهم اللہ من فضل چلا پاک دی تورکڑی اقبل فضل چې نبوت ورکړي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی باغی باندې حسد کوي فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه نو پتا کی سامن ورکړ آل ابراهیم علیه السلام ته کتاب والحکمت او په دین واتیناهم ملکا عظیما هم ورکړ غی ته بادشاہی لویا فمنهم فزواج دبینا دی یهودیان من غسودی آمن به جی ایمان لري الله باندې په قران او پیغمبر علیہ السلام باندې ومنهم بعض دبینا من غسود دی صدانو چې راز کی د قران او د پیغمبر علیہ السلام نه وکفا بجهنم سعیرا او دبی د پاره کافی دی جهنم د سوزیدو ان الذين كفروا بآياتنا یقینا کسان چې کفر کی زم پایاتونو باندې سوف نسلیهم نارا سرد چم بداخل کی اور د جہنم تا کلما نضجت جلودهم ہر کله چوسدیږي سرمن د دی بدلناهم جلودا من بدل کو د دی د بار سرمن غیر علاوه د سجدلنا ليذوق العذاب بار د دی ډیر سکی عذاب ان الله کان عزیزا حکیما بشک الله پاک دی غالب حکمت والا ذات والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي وعمل الصالحات هم نیکړي دنه کې سندخلهم جنات زرد چمن بے داخل کو جنت تا تجری جنات باغنتا تجری من تحت الانهار چبہی کی بلند داغی دخلن نهرنا خالدین فیها ابدا دیوا میں شفاقی جنتن و نعمتن کی لهم فیها ازواج مطهرت
دوی دا پارا پدی جنتونو کی بیبیانی بوی مطهرتن دا قسم ظاہری و باطنی گندگی نپاکی وندخلهم ظلا ظلیلا ام مداخل کدی ظلن دا سے سور و تاز ولیلا چاق بڑیر جات گن سوری دا جنت تے من داخل باق دعوات